یو زنانه راته ټلیفون کړی و د عمرې سفر کې وم هلته. هغه زنانه خبرې ډېرې د افسوس خبرې وې. وی زما بچی دی د 40 کالو دی، په امریکا کې پاتې کېده. و د پاکستان خلک مسلمانان دي. وی په امریکا کې پاتې کېږو. وی زوی له مې واده وکړو، مشهوره هلک و، ډېر تکړه زوی مې و، کاروبار لحاظ سره هم بهتر و، تعلیم لحاظ سره هم بهتر و. وی تر دې پورې چې پاکستان ته هم راغلی دی او پاکستان کې د اسلامي تعلیماتو نه هم خبر دی، داسې نه چې د دې نه جاهل دی. خو وی ما زوی د کوره وشړلو. وی هغه شړلو وجه سبب ډېر زیات عجیبه دی. وی زه د هغه سکه مور یم، وی پلار یې ژوندی دی، حیات دی، او وی زما بچې ما ته داسې وایي چې ته ما سره فرینډشپ وکړه، ما سره جنسي تعلقات جوړ کړه. بچې خپلې مور ته وایي دومره د خلکو سترګې وشلې دي. ښځې جړل. مشره وه، تقریبا عمر به و داسې 45-46 سال عمر به و. وی ته ما سره جنسي تعلقات جوړ کړه. ورته بچې زه د مور یم. وی څه چله شو؟ وی دا خو څه بد نه دی. وی ټوله زمانه نه کوي څه. وی دا زموږ دا ماحول دلته ګور نه دی امریکا کې، وی دا ټول لګیا نه دي څه. وی ما وی کیدای شي د ده د دې ښځې ته ووایم د دې سترګې چېرته وشرمېږي، دې بچي ته مې ووایي چې ګوره مور دې ده، خور دې ده، دې کې لږ تمیز وپېژنه. نو چې کله مې ورله ښځې ته ووایي نو یا ښځې راته وایي څه چلو شو؟ وی دې کې کم یو عیب دی. وی کوي دي. وی نن خو دا نوې زمانه ده، هغې ورته د نوې زمانې نوم ورکړه. وی دا خو نوې یو زمانه ده. وی په دې کې دا تمیز ختم شوی دی، د قرآن خبرې زړې شوي دي، د حدیثو خبرې زړې شوي دي. جدید ټیکنالوژي سره خلک څنګه ترقي کوي، وی داسې معاشرې سره چلوي، هغې سره خپل عقل جوړوه. نو وی د ډېر خفګان او د ډېر درد نه مې وي هغه بچی مې وي د کور وشړو. وی بیا هم بچی مې و، خو وی چې داسې بچی وي نو څه به پرې وکړم. زنانه ډېره عجیبه خبره کوي. وی دلته راغو، وی ډېر هر څه راسره دي، مال دولت ډېر زیات شته، خو یې بچو کې مې شعور رانغی. وی نه پېژنده چې مور مې څوک ته او خور مې څوک ته. وی دې شي ډېر زیات خفه کړی یم. یو بادشاه و، بادشاه د هغه چې کم وزیر و نو هغه به د علماو پسې ډېرې زیاتې خبرې کولې. د بادشاه ډېر زیات هوښیار و، دی د علماو ډېر زیات معتقد و، هغې سره به ډېره زیاته مینه کوله. نو ده چې کله خبرې کولې نو دی ورته وایي چې ګوره داسې خبرې مه کوه د علما کرامو پسې، او وی دا خو د دین ستنې دي، که چېرته دي د خپلې ژبې بندې کې نو بیا به تا ته څوک د دین ښودونکي نه وي. او دا ګورې حقیقت هم دی. په سعودي عرب کې یو امام خبره کړې وه، څه شیعاګان راغلي وو، نو هغې د مسجد نبوي د حضور پاک روزې مخې ته ولاړو، د حکومت میلمانو، او هغې حضرت عمر صاحب پسې بد رد ووې د روزې مخې ته. نو یو هغې له پرچه راځي چې تاسو به دې نه تقریر کوئ. هغه امام جمعې په ورځ وي په ما د پیغمبر حق دی هغه حکومت پسې هم خبرې وکړي چې یاره دې حکومت ناروا کړې ده، دې نه دې د دوی تپوس وکړی شي. په مهذبو الفاظو کې ووې. دا دې لسو کول یې درنه کړی دی، ځکه چې واضح خبره نشي کولی. او چې کله دې دا قرآن پټ کو، صفا خبره دې ونه کړه، د قیامت په ورځ باندې به ستاسو دا خپې وي او زموږ به دا سرونه په موږ باندې به تېرېږي چې موږ ته خو دین تاسو هم داسې راښولی و. نو ده داسې خبرې شروع کړي. نو یو بادشاه ډېر هوښیار و، ده وله یو چیلی ورکړه. چې چیلی وله ورکړه، څه وخت پس بیا ترې تپوس وکړو چې هغه چیلی څنګه ده؟ باچا سلامت ښه ده. بیا ترې څه وخت بعد تپوس وکړو، وي ښه ده، بچي هم شوي دي، وي نر بچي هم دي او ښځې بچي هم دي. بیا چې ترې تپوس وکړو، وي باچا سلامت، وي هغه چیلی باچا سلامت تپوس وکړو، وي چیلی څنګه ده؟ وی باچا سلامت ښه ده، خو یو عجیبه عیب دی پکې. وی څه عیب دی؟ ویره وی زما په کور کې ښځه م وي، بچي مې وي، او وی دی یو بل سره چې کله جفتی کوي یو خو د دې خیال نه ساتي. دویم چې کله دی کار کوي یو بل سره جفتی کوي نو په دې وخت کې دی د مور او خور تمیز نه پیژني. نو باچا ډېر زیات هوښیار و او ورته وی په دې کې عالم نشته. وی که دی عالم دی ته تربیت خولی وی چې دا د مور ده، دا د خور ده، دا د دا رشته ده، د تا تربیت دی، نو وی نن به دې
شیله داسې نه کول. نو هغه پوه شو چې زما تربیت د په کومه طریقه باندې وکړو. نو معاشره کې چې کله وخت تېرېږي، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، قرآن وایي، رب کریم فرمایي چې کله د ځان اصلاح کې اول کې د بچو د تربیت اصلاح وکړه. بچو تربیت وکړه. که د بچي تربیت دې ونه کړو، سبا به غیر مسلمه شوي، کافر شوي وي، تا ته به پته هم نه وي. استا په دنیا کې په کار نه راځي، آخرت کې به دې څنګه په کار راشي. نو د معاشرې چې کوم